بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم النحو نور لسم درس دی. نن به ان شاء الله موږ د مطالعې طریقه زده کوو. دینه مخکې درس کې موږ وویل چې یاره په جمله کې کم از کم دوه کلمې وي، د دوو کلمو نه کمه جمله نه وي او د زیاتو څه حد نشته. دا دوه کلمې به یا په لفظونو کې موجودې وي یا به تقدیرا وي. تقدیرا مطلب چې پټې به وي، یعنی یو لفظ به ښکاري او بل لفظ به نه ښکاري، لکه اضرب او اجلس. په دې کې دا اضرب او اجلس دا لفظونو کې ښکاري، خو دې کې انت ضمیر پټ دی، هغه تقدیرا دی، پکې ښکاري نه مونږ ته، خو هغه انت او دا اجلس دا دواړه چې را یوځای کړو نو دې نه یو جمله جوړه شوه. نو هغه یو تقدیرا او یو ښکاره و، نو دواړو نه یو لفظ یو جمله جوړه شوه. اوس درته وایي چې کله چې په جمله کې کلمې زیاتې وي، د دوو نه زیاتې کلمې وي، نو په دې کې اول اسم فعل او حرف جدا کول پکار دي. دا استاد ته د مطالعې طریقه ښایي چې کلمې ډېرې وي نو بیا به اول اسم په هغه جمله کې معلوم کړي، بیا به فعل معلوم کړي، بیا به حرف هم دا به خپلو کې جدا جدا کړي چې دا معلومه شي چې اسم کم یو دی او فعل کم یو دی او حرف کم یو دی، یعنی اسم فعل حرف به په دې ټولو کې جدا جدا کړي. او چې دا هم معلومه شي چې کومه کلمه معرب ده. معرب مطلب لا چې آخري حرف بدلیږي را بدلیږي، او کومه کلمه مبني ده چې آخري حرف نه بدلیږي را بدلیږي، هغې ته مبني وایي. او چې کومه کلمه عامل ده، یعنی عامل مطلب دا دی چې د کمې کلمې د وجې د بلې کلمې آخري حرف بدلیږي را بدلیږي، نو چې د کمې کلمې د وجې بدلیږي هغه ته عامل وایي، او چې د کمې کلمې بدلیږي هغه ته معمول وایي. اوس درته لیکم انشاءالله. او کومه کلمه معمول ده، معمول چې د کمې آخري حرف بدل شوی را بدل شوی. او چې دا هم معلومه شي چې د کلماتو خپلو کې یو بل سره څه تعلق دی، د کلماتو خپلو کې یو بل سره تعلق څه دی، یعنی په خپلو کې مبتدا او خبر دی یا فعل او فاعل دی. چې په جمله مسند او مسند الیه معلومه شي چې په جمله کې مسند او مسند الیه معلوم شي، چې د جملې صحیح معنی معلومه شي. دې لپاره چې د جملې صحیح معنی معلومه شي. اوس ګورئ مثلا ما سره ضرب زید حامدا بالخشبة. وګورئ ضرب زید حامدا بالخشبة، نو دا ضربه پکې فعل دی، اول به پکې دا معلوم کې، دا خو هلکه پکې دا پکې فعل دی، دا زیدون پکې اسم دی، دا حامدن هم اسم دی، دا با پکې حرف دی، او دا خشبه چې دی دا هم پکې اسم دی. اوس پکې عامل او معمول پکار دی. وګوره ضرب زید حامدا بالخشبة، نو دا وایي زید حامد په چوکه باندې ووخلو، زید حامد په چوکه ووخلو، نو ضربه پکې فعل دی، زید اسم دی، دا ور د فعل لپاره فاعل شو، او حامدن دا اسم دی، دا د فعل او فاعل لپاره مفعول شو، او با حرف جر شو، خشبه ورله مجرور شو، جار او مجرور دا د فعل متعلق شو. نو ګورئ په دې کې مونږه اسم هم وپېژندو، نه فعل هم وپېژندو، اسم هم وپېژندو، حرف هم وپېژندو. نو تا ته وایي چې دا معلومه شي چې اسم کم یو دی، نو ګوره موږ پکې اسم وپېژندو، او فعل کم یو دی نو فعل هم ضربه پکې وپېژندو، او حرف کم یو دی بالخشبة چې کم سره با ده، دا با چې دی دا هم وپېژنده، دا حرف دی. او چې دا معلومه شي چې کومه کلمه معرب ده، معرب یعنی چې کومه کلمه آخري حرف بدلیږي را بدلیږي، نو ګوره دا زیدون معرب دی، ځکه دلته په زیدون باندې دا زیدون معروب دغه دی، معرب دی، حالت رفعی کې دی. او حامدن وګوره حالت نسبی کې دی. او بالخشبة ته وګوره خشبة دا معرب دی، آخري حرف زیر دی. نو ګوره دلته یو حالت رفع، حالت نسب او حالت جر. حالت رفعی، حالت نسبی، حالت جری. دا ان شاء الله په خپل ځای باندې را روان دي، دا به بیا وایو. نو معرب هغې ته وایي چې اخري حرف بدلیږي را بدلیږي. ټیک شوه.
او کومه کلمه مبني ده نو هغه مبني درته اول لیکم خو اوس دې نه مخکې دغه یې زده کوو لکه مثلا ګورئ رأیتو نه جاء هذا رأيت هذا مررت بهذا پدې کې وګورئ دا هذا مبني دی جاء فعل دی د لپاره د هذا راغی دا ولا فاعل دی نو ګوره دا فاعل دلته کوم هذا دی رأيت دلته هذا رأيت هذا دا فاعل مفعول دی نو دام هذا یو شانت دی مررت بهذا بعد حرف جر دی دا هذا ولا مجرور دی او په دې مجرور حالت کې دا هذا دی نو حالت رفع نصب جر درې واړو حالتو کې هذا دی بدل شوی را بدل شوی نه دی ګوره دلته زیدون رفعی کې یو حالت کې دی حامدن نسبی کی بل حالت کرے او بالخشبتی جری کی بل حالت کرے وګوره د دې د اخیری حرف بدل شوی را بدل شوی دی او د هذا د پدری واړو حالتو کې اخیری حرف بدل شوی را بدل شوی نه دی نو ګورئ دې ته مبني وای چې رقم اخیری حرف بدلیږي را بدلیږي نه د عامل د وجې نه هغه ته مبني وای او چې د چا اخیری حرف بدلیږي را بدلیږي هغه ته معرب وای دا اوس دا معرب دی وګورئ په دې کې وګورئ اوس تاته وای او کومه کلمه مبني ده او چې کومه کلمه عامل ده عامل نو وګورئ دا جاء دا ضربه چې دا عامل دی ځکه د لپاره دا زیدون دا معمول دی د زیدون کې عمل کړی دی او بیا دا ضربه عامل دی او حامدن ورله معمول دی او با عامل دی با حرف جر عامل دی عمل کرنے والا عمل کولو والا او د د وجه د خشبه د اخیری حرف دا معمول شوی دی دا خشبه معمول شوی دی یعنی اخیری حرف بدل شوی دا د با جاره د وجه بدل شوی چا د وجه چې د اسم حالت بدلیږي نو هغه چا د وجه چې بدل شوی هغه ته عامل وای او چې د کم اسم حالت بدل شوی هغه ته معمول وای ټیک شو جی چې د کم اسم ګورئ د کم د چا د وجه چې د یو اسم حالت بدل شوی کنه هغه ته عامل وای دا ضربه اوس عامل دی ځکه دا زیدون د ضربه د وجه نه زیدون د حالت رفعی کې دی نو دا زیدون ولا معمول دی دا کشان ضربه عامل دی او دا حامدن چې دی دا ورله معمول دی او دا با حرف جر چې دی دا عامل دی او دا خشبه چې دی دا معمول دی یعنی د پکې عمل کړی دی با جاره پکې عمل کړی دی ٹھیک شو چې کومه کلمه معرب ده او کومه کلمه مبني ده معرب هغې ته وایي چې اخري حرف یې د عامل د وجې بدلیږي را بدلیږي او مبني هغې ته وایي چې د عامل د وجې اخري حرف نه بدلیږي او چې کومه کلمه عامل ده او کومه معمول ده او چې دا هم معلومه شي چې د کلماتو خپلو کې یو بل سره څه تعلق دی یعنی په خپلو کې مبتدا او خبر دی یا فعل او فاعل دی چې په جمله کې مسند او مسند الیه معلوم شي او چې د جملې صحیح معنی معلومه شي لکه مثلا ګورئ جی موږ سره زید طالب دا یو جمله ده نو په دې کې موږ سره دا زید مبتدا دی او طالب خبر دی د مبتدا ته مسند الیه وای او دا خبر ته مسند وای ٹھیک شو دا خو موږ سره مسند الیه شو او اوس موږ سره چې فعل او فاعل را سره څوک دي نو لکه مثلا ګورئ جاء فعل دی او هذا فاعل دی ٹھیک شو جاء فعل هذا فاعل دی فعل ته مسند هم وای او دی فاعل ته مسند الیه وای ٹھیک شو جی نو دا اوس وګوره موږ سره دا ټول معلوم شو او چې جملې په خپلو کې مسند او مسند الیه معلوم شي نو مسند الیه معلوم شو چې د جملې صحیح معنی معلومه شي نو ګورئ دا موږ سره نننی درس د مطالعې طریقه چې کله چې په جمله کې کلمې زیاتې وي نو په دې کې اول اسم فعل او حرف جدا کول پکار دي چې دا معلومه شي چې اسم کم یو دی او فعل کم یو دی او حرف کم یو دی
او چې دا هم معلومه شي چې کومه کلمه معرب ده او کومه مبني ده او چې کومه کلمه عامل ده او کومه معمول ده او چې دا هم معلومه شي چې د کلماتو خپلو کې یو بل سره څه تعلق دی چې په خپلو کې مبتدا او خبر دي یا فعل او فاعل دي چې په جمله کې مسند او مسند الیه معلوم شي چې د جملې صحیح معنی معلومه شي. نو دا زموږ سره د نن ورځې درس راتلونکي درس پر اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.